बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही क़ाल हद्दतना अबुल यमान अल-हकम इब्न नाफ़ि' क़ाल अख़बरना शुअैब अन ज़ुहरी क़ाल अख़बरनी उबैदुल्लाह इब्न अब्दिल्लाह इब्न उतबह इब्न मसऊद अन्न अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अख़बरह अन्न अबा सुफ़यान इब्न हर्ब अख़बरह अन्न हिरक़ल अरसल इलैहि फ़ी रकबिन मिन क़ुरैश व कानू तुज्जारन बिश्शाम फ़िल मुद्दति अल्लती कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माद्द फ़ीहा अबा सुफ़यान व कुफ़्फ़ार क़ुरैश फ़अतौहु व हुम बिइलिया फ़दअाहुम फ़ी मजलिसिहि व हौलहु उज़माउ अर्रूम व दअाहुम सुम्मा दअाहुम व दअा तर्जुमानहु फ़क़ाल अय्युकुम अक़रबु नसबन बिहाज़ा अर्रजुल अल्लज़ी यज़अमु अन्नहु नबिय्युन क़ाल अबू सुफ़यान फ़क़ुल्तु अना अक़रबुहुम नसबन फ़क़ाल अदनूहु मिन्नी वक़र्रिबू अस्हाबहु फ़जअलूहुम इन्द ज़हरिहि थुम्मा क़ाल लितर्जुमानिहि क़ुल लहुम इन्नी साइलुन हाज़ा अन हाज़ा अर्रजुल फ़इन कज़बनी फ़कज़्ज़िबूहु फ़वल्लाहि लौला अल-हयाउ मिन अन याथिरु अलैया कज़िबन लकज़ब्तु अन्हु थुम्मा कान अव्वलु मा सअलनी अन्हु अन क़ाल कैफ़ नसबुहु फ़ीकुम क़ुल्तु हुव फ़ीना ज़ू नसबिन इला आख़िरिल हदीस। دا د किताब बदल वही बल्कि किताब ना इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह द किताब इब्तिदा बाकायदा द किताबुल ईमान न कड़ी दा और द बाब बदल वही कि इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह په حدثنا سره دا شپږم حدیث راوړی دی او په حدثنا سره دا آخری حدیث دی. امام بخاری رحمه الله تعالی دا حدیث خپل شیخ ابو الیمان نه نقل کړي. ابو الیمان حکم بن نافع او محدثینو لیکلی دي چې دا اصل نه د حمص او حمص د شام یو مشهور خار دی. دا یو ښځه وه ام سلمه په نوم باندې دا د هغې غلام او بیا هغې آزاد کړو. د خپل وخت ډیر لوی محدثو شعیب بن ابی حمزه او اسماعیل بن عیاش او نور لوی محدثونو نه احادیث روایت کړي. او لوی ائمه حدیث د وخت لوی لوی محدثین شاگردان دي. د شاگردانو نه یو امام احمد بن حنبل رحمه الله دی چې د ائمه متبوعین نه دی، ائمه اربعه نه دی. او یو شاگرد امام زوهلی دی. ابو حاتم هم شاگرد دی. او لوی محدث یحیی بن معین دای هم شاگرد دی. او امام بخاری رحمه الله تعالی هم شاگرد دی. د خپل استاد شعیب بن ابي حمزه نه حدیث روایت کوي په لفظ اخبرنا سره، حالانکه د شعیب بن ابي حمزه نه حدیث اوریدلی نه دی، بلکې د حدیثو اجازت ورته ملو شوی دی.
دلته یو خبره په ذهن کې کېنوي او دا ډیره ضروری خبره ده. ابو الیمان حکم بن نافع د دو استاد شعیب بن ابي حمزه د اغنه حدیث روایت کوي په لفظ اخبرنا سره. چې دا الفاظ تحمل حدیث نه یو لفظ دی. حالانکه د ابو الیمان حکم بن نافع د شعیب بن ابي حمزه نه حدیث اوریدلی نه دی، سماع ثابت نه ده. بلکې د حدیث مبارکه ورته اجازت ملو شوی دی د شعیب بن ابي حمزه طرف نه. خو ابو الیمان حکم بن نافع ثقه او کامل الضبط دی. په دې وجه د هغه روایات چې شعیب بن ابي حمزه نه روایت کړي دي د محدثینو په نسبت باندې حجت دي. ټیک شو. یو باریکه نقطه ده چې د استاد د شعیب بن ابي حمزه د هغه احادیث اوریدلی نه دي، خو اجازت ورته استاد ورکړی دی. د دې باوجود د هغه نه چې حدیث نقل کوي نو په لفظ اخبرنا سره نقل کوي. خدای چونکه ثقه دی او کامل الضبط دی نو د هغه جمله روایات چې هغه د شعیب بن ابي حمزه نه روایت کړي د محدثینو په نسبت باندې حجت دي. ابو الیمان په 138 هجری کې پیدا شوی دی او 222 هجری کې د وفات شوی دی. د امام بخاری رحم الله دغه شیخ ابو الیمان حکم بن نافع دغه حدیث د خپل استاد شعیب نه روایت کوي، د خپل شیخ شعیب نه. او دغه هم هغه شعیب بن ابي حمزه دی چې ابو الیمان ورنه په اخبرنا سره حدیث روایت کوي. اگر چې د حدیث هغه نه اوریدلی نه دي خو اجازت د حدیث ور د خپل شیخ کړی دی. او د دغه شعیب بن ابي حمزه کنیت ابو بشر دی، د قریشی دی، اموی دی. شعیب بن ابي حمزه یعنی شعیب چې زوی د ابو حمزه نو د ابو حمزه خپل نوم چې دی هغه دینارو او دغه شعیب حافظ الحدیث ته لوی متقی او پرهیزګارو د محدثینو په نسبت باندې ثقه دی. د امام زهری رحمه الله تعالی د شاګردانو نه دی. په 133 هجری کې صد پاسه اویا کالو په عمر باندې وفات شوی دی. او شعیب بن ابي حمزه دغه حدیث روایت کوي د زهری نه، د امام زهری نه. او د امام زهری تعارف او وضاحت ما په ترشو حدیثو کې کړی دی. او زهری چې دا حدیث روایت کړی دی د عبید الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود نه.
او د ده هم تعارف او وضاحت ما په تیر شویو حدیثو کې ذکر کړی دی. لکه تاسو چې حدیث الجود کې کم سند تیر شوی نو پاغي کې ما د ده تفصیل سره وضاحت کړی دی. او دغه عبید الله چې دی دا د عبدالله ابن عباس نه روایت کوي او د عبدالله ابن عباس تعارف و وضاحت هم ما کړی دی په حدیث المسلسل بتحریک الشفتین کې. او عبدالله ابن عباس چې دی دا د حدیث روایت کوي د ابو سفیان بن حرب نه. او د ابو سفیان نه لاندې تاسو وګورئ دلته لیکلي دي سخر، اسمه سخر. په نظر راغې نو د ابو سفیان خپل نوم سخرو او دا د حرب زوی و او حرب چې دی دا د امیه زوی و او دا خاندانی اموی یا چې اموی ورته ویلی شي چې قریشي اموی دی نو دغه امیه طرف ته منسوبي یا بنو امیه. او دغه امیه چې دا د عبد شمس زوی او عبد شمس چې دا د عبد مناف زوی. او د عبد مناف یو زوی هاشم نومو نو دلته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره سلسله نسب ملاویږي. او عبد مناف دا زوی د قصی و او هغه زوی د کلاب او هغه زوی د مرو او هغه زوی د لؤی بلکې هغه زوی د کعب او کعب زوی د لؤی او لؤی زوی د مالکو. څنګه دی سلسله نسب زمانم ګډوډ شو. قصی ابن کلاب بن مرہ بن لؤی بن کعب بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. نو دا اموی دی. دا ابو سفیان خپل نومسو سخر نومیو او دا د حرب زویو او دا حرب د امیه زویو او دا خاندانی بنو امیه چې یو نوی کاله حکومت کړی دی او د همدوی په دور کې کتابت حدیث او تدوین حدیث تیر شوی لوی لوی فقها تیر شوی دي او شیعه په خپلو کتابونو کې ټوله لوی دشمنی ښکاره کړې د بنو امیه سره. عمر بن عبدالعزیز د بنو امیه نه دی. نو چې کله راشي اموي نو هغه به منسوبي دغه امیه ته. ابو سفیان کنیت دی او دا د ام حبیبه ام المؤمنین پلار دی. او د ام حبیبه چې و د خپل نوم د رمله وه، رمله بنت ابي سفیان. او دغه ابو سفیان چې دی دا د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ پلارو او د یزید پلارو. یزید دو دی، یو د امیر معاویه زوی و، یو د ابو سفیان زوی و د امیر معاویه ورورو.
نو دا د حضرت امیر معاویه او د یزید پلارو یزید بن ابي سفیان او یو یزید بن معاویه دی په جنگ بدر کې په احد کې او په غزوه احزاب کې په جنگ خندق کې د مسلمانانو خلاف شامل شوه دی خو رب العالمین په آخر کې لوی رحم وکړ او د فتح مکی په ورځ باندې د اسلام قبول ک د مؤلفه القلوب نه دی یعنی شروع کې اسلام د سینې ته نه وته او ورسته اسلام د پسینه کې راسخ شو او اسلام بیا احسنو د محدثینو په نسبت باندې د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلافت کې په مدینه منوره کې اوسېدو او په 4 هجری کې د اتیا کالو په عمر باندې اتیا کالو په عمر باندې وفات شوه دی او د ښځې نوم هند بهرحال په خپل ځای کې به د هغې تعارف او وضاحت کو او د حضرت عثمان رضی الله عنه شهادت په سن 35 هجری کې 15 هجری کې شوی دی نو د حضرت عثمان د شهادت نه یو کال مخکې د وفات شوی په مدینه منوره کې اگر چې د وفات په حواله سره مختلف اقوال دي خراجی قول 4 هجری دی او حضرت عثمان رضی الله عنه د جنازه کړی دا او د تمام اهل سنت بنسبت عند الکل د اسلام احسنو اگر چې د په شروع کې د مؤلفه القلوب نو خدای صحابي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه او صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عند اهل السنه والجماعه طول عادل دي او اوس راځو په طرف د دې حدیث په دې حدیث کې د یو بادشاه ذکر دی چې هغې ته هرقل وایي هرقل په ها باندې فتحه ده په را باندې کسره ده او قاف په سکون سره ده هرقل اداء تلفظ د اسم د هرقل او زینو ویلی چې دا هرقل له خو مشهور هرقل دا د روم بادشاهو زما طرف ته توجه کوئ بیا به انشاءالله تاسو په خبره پوهیږئ انشاءالله دې کې به هره خبره ستاسو لپاره قیمتي دا د روم بادشاهو او د روم هر بادشاه تبه قیصر ہوئے د روم د بادشاہ لقب قیصر ہو او زینو لیکلی دی چې دا قیصر و د زکه ویل چې دا قیصر په معنا د قطع دی د پرې کولو دی قصر نه دی او دی چې کله د دوی یو نیکو دی چې هغه چې کله پیدا کېدو نو څنګه چې اولاد یا بچې د مور نه پیدا کېږي په هغه طریقه نو پیدا بلکې د مور خېټه سیرلی شوې وه لکه نن سبا چې اپریشن کېږي چې ورته سیزیرین یا سی سکشن ویلی شي د ډاکټرۍ په زبان کې سیزیرین یا سی سکشن نو د مور خېټه چیرلی شوې وه اپریشن یې شوی و د اپریشن په ذریعه باندې دی پیدا شوی و او بیا به د ډېر غرور کو چې زه خو چې دی په هغه لاره نیم پیدا شوی څنګه چې نور انسانان پیدا کیږي او زه خو چې دی ډېر عظیم یم او زه خو چې دی د مور خېټه چیرلی شوې او زه راوتلی یم
بهر حال دا یو قول دی او دا یو رای د مورخینو دا په دې کې څومره حقیقت دی الله جل جلاله په دې باندې پوه دی او قادر دی خو زما په خپله باندې دا قول خوښ نه دی ولې چې قیصر دا د رومي زبان لفظ دی دا د عربي د زبان لفظ نه دی نو د روم هر بادشاه لقب قیصرو هر بادشاه ته به قیصر وی لکه نن سبا زمانه کې چې د هر ملک مشر د صدر ویلی شي یا پریزیډنټ یا وزیر اعظم ویلی شي ٹھیک شو په یو ملک کې د ملک چې کوم مشر یې هغې ته وزیر اعظم ویلی شي په ځینو ملکونو کې صدارتي نظام د وزیر اعظم پکې نه لکه امریکا نو په امریکا کې وزیر اعظم نه هلته صدري ٹھیک شو نو هلته صدر ویلی شي یا په افغانستان کې چې صدارتي نظام دی نو هلته وزیر اعظم نه نو د قوم چې کوم مشري چې څوک حاکمي هغه حاکم ته چې دی هغې ته صدر ویلی شي یا په برطانیه کې وزیر اعظم دی نو هلته د قوم حاکم ته وزیر اعظم ویلی شي نو دغسې دا یو لقب و رومیانو به خپل بادشاه ته قیصر ویل ٹھیک شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې یو خبر دلته ذهن کې کېنه چې دوه ډېر لوی سلطنتونه وو یو ته روم ویل او بل فارسو او دا روم او فارس ماته ډېر ډېر نور ملکونه چې هغې باندې د دوی بادشاهي وه د وخت ډېر لوی حکومتونه و دا او دا روم چې دی دا فقط د یو علاقې نوم نو بلکې د روم اطلاق په ډېرو ملکونو باندې کېده چې هغې باندې د رومیانو بادشاهي وه او دغسې فارس چې موجوده ایران دی اډوکې غوندې او دا فارس ډېر لوی او په ډېرو علاقو په ډېرو حکومتونو باندې د دوی حکومتو د روم بادشاه ته به قیصر ویل او د فارس بادشاه ته به کسرا ویل تاسو به د نجاشي نوم اورېدلی نجاشي دا د خپل نوم نه دا د ده لقب و د حبشې بادشاه ته به نجاشي ویل د حبشې هر بادشاه ته به نجاشي ویل او د نجاشي خپل نوم چې کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې تیر شوی هغه نجاشي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې تیر شوی دی او وفات شوی دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام مخکې به کتاب الجنایز کې تاسو ته راځي صحابو ته اطلاع وکړه چې نن ستاسو ورور نجاشي وفات شوی او نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغې باندې جنازه وکړه چې اهل حدیث هغې نه دلیل نیسي غیبانه مونځ د جنازې چې مړی موجود نه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نجاشي جنازه وکړه دا و تاسو ته په کتاب الجنایز کې دا حدیث راځي د دغه نجاشي نوم اسحمه الف صاد ح میم ها اسحمه بن بعبری او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته هم خط لیکلی دی او د اسلام قبول کړی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خط مبارک په سترګو باندې لګولی و بارا لوی واقع دا بخپل ځای کې به د هغې انشاءالله وضاحت کوو نو د حبشې هر بادشاه ته به نجاشي ویل خو هغه بادشاه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وفات شوی دی او نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته یو ډله د صحابو لیږلې وه او هغوی سره ډېر نصرت او کومک کړی او د ام حبیبه مہر ادا کړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف نه ٹھیک شو او نکاح کړو داغي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان راوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خط لیکلو د جعفر بن تیار د جعفر تیار چې د هغه غلوی واقع ده چې سورۃ مریم دغه په مخ کې تلاوت کړو ٹھیک شو
او بیا هغه ایمان راوړی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه خط چې کله ولیږلو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه خط هغه په سترګو باندې لګولی او بیا مسلمان شو. چې کله وفات شو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه ټول ستاسو نن نور وفات شوی دی. اطلاع شو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په وحی سره چې دا عظیم کشف و کرامت او معجزه د نبی علیه الصلاۃ والسلام و چې په وحی سره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګېده او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه جنازه وکړه او مړی موجود نه و. ځکه نن سبا زمونږ چې کوم اهل حدیث علما دي ټیک شو هغوی د دې نه دلیل راخلي. بهرحال دا به په خپل ځای کې په دې باندې بحث کوو او قول د احنافو په دې کې راجح دی. ټیک شو دغسې به د ترکي بادشاه ته خاقان ویل. خاقان لکه تاسو به نن یو لفظ اورېدلی خانقاه. د صوفیایو کرامو د اهل تصوف اهل سلوک والا چې کم خلق دي صوفیا دي د هغوی مرکز ته چې خلق ورځي هلته بیت کوي او هلته ذکر و اذکار کېږي هغې ته خانقاه ویلی شي. دا خانقاه د ترکي زبان لفظ دی او دا به د بادشاه کور ته ویل. خان بادشاه ته ویل کېدل او قاه کور ته ویل کېدل. ټیک شو او د ترکی بادشاه ته به خاقان ویل. او بیا په مصر کې دوه قومونه و یو قبطي و یو سبطي و. د اهل قبط بادشاه ته به فرعون ویل. فراعنه مصر دا یو فرعون نه دی سو فرعون تیر شوي دی. فرعون خو یو لقب و لکه په مفسرینو لیکلی دي چې یو فرعون هغه ولید بن مصعب بن ریان نومې و او د یو فرعون نوم مرانتفاع بن رعمیس و او بل فرعون د هغه نوم قابوس و او د موسی علیه السلام په زمانه کې چې کوم فرعون و د هغه نوم مرانتفاع بن رعمیس و او دغسې به والی یا امیر د مصر دا عزیز ویل. وقالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق. قرآن حکیم وایي که نه هغه ته به عزیز ویل. نو دا د دوی لقبونه د هر ملک د بادشاه یو لقب لکه تبع. ټیک شو آل یمن کې یو ځل په یو وخت کې بادشاه ته به هغوی تبع ویل. تبع اول تبع ثانی. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خط چاته لیږلی دی مخکې به تاسو په دې حدیث کې ذکر کیږي او دا کوم بادشاه ذکر چې په دې حدیث کې دی د ده نوم هرقل بیا دی مړ شو او د 11 کاله بادشاهي کړې وه او اول ځل چا چې دینار د سونې نه جوړ کړي و د سونې سیکه یې راویستلې وه هغه دا هرقل بادشاه و او بیا د زوی بادشاه شو د هغه نوم مورق او نیمو لیکلي چې دا میم په فتحې سره دی واو په سکون سره مورق. او دا هغه نه پس چې دی د مورق نه پس او دی د ابوبکر رضی الله عنه په زمانه خلافت کې تیر شوی دی. کله چې د عمر رضی الله عنه زمانه راغله نو هلته بیا بل قیصر و. ټیک شو چې حضرت عمر رضی الله عنه هغوی سره جنگ کړی دی. ابو عبیده بن جراح او خالد بن ولید سپه سالارانو او رومیانو د شکست ترک او هغه به وتښتېده. ټیک شو نو د هغه نوم هرقلو چې کوم د عمر رضی الله عنه په دور کې و د ده نوم هم هرقلو او دا د هرقل مسیح و د اولینی هرقل چاته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خط لیږلی و او هغه هرقل چې کوم په دې حدیث کې بیان شوی دی چې ابو سفیان یې راغوښتی و هغه نه څه سوالات کړي و 10 سوالات یې د ابو سفیان نه کړي و
انشاءالله مختبه تاسو ته راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هرقل ته 2 ځل دعوت ورکړی دی. یو ځل دعوت بلکې دینه مخکې د ملک روم په باره کې یوه خبره ده. دا روم چې دی دې ته نن سبا ایټلی وایي، ایټلی او وړوکی ونې ملک دی نن سبا، یا روم هم ورته ویلی شي. خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یا د هغې نه مخکې دې ته د روم اطلاق چې دی دا په قسطنطنیه نه ونیسه تر ایشیای کوچک پورې، یونان پورې، چې یونان نه مخکې اخواته بیا جرمني، یورپ او دا علاقې شروع کېږي، شام دې خواته شام پورې، ٹھیک شو، د فرانس چې کومې بارډرې لګېدلې دي اخواته، په دې تمامو علاقو باندې د روم حکمرانی وه. ٹھیک شو. اوس راځو نبی علیه الصلاۃ والسلام دته 2 ځل دعوت ورکړی دی. یو ځل په سن 7 هجری کې په اول محرم باندې سن 6 هجری ختمه شوه، په اول محرم باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام خطوط ولیږل د دنیا شاهانو ته، او په سن 6 هجری په آخر کې صلح حدیبیه وشوه د مکی مشرکینو سره. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نورو بادشاہانو بشان هرقل بادشاہ ته هم خط ولیږه چې مخکې به خط نقل شوی دی او تاسو ته به راځي ان شاء الله د هغې فوټو کاپي او فوټو سټیټ به ان شاء الله زه سبا راوړم تاسو ته، چې کوم په اصل حالت کې راوتلی دی نن سبا. او یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله جنگ تبوکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره 10,000 صحابه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رومیانو مقابله ته ورغی. د ګرمۍ موسمو هغه د 3 صحابه چې کوم واقع بیان شوی هغه جنگ چې الله تعالی بیا په امتحان راوست، بیا الله توبه قبول کړه چې هلال بن امیہ پکې و یو صحابي. بهرحال نو د جنگ تبوک په موقع باندې هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته دعوت ورکړی دی او د به وته وی چې ته لاړ شه او په رومه کې یو بل پادری دی هغه ته دعوت ورکا، او زه خو د خپل قوم نه مجبور یم ځکه اسلام قبول کم نو دا قوم به ما مړ کی. نو دهیه کلبی لاړ او چې په رومه کې هغه بل کم غټ پادری و هغه ته دعوت ورک، هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خټ ډیر قدر وکړو، په سترګو باندې ولګاو او بیا یې ووایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زما خبر ورسوه چې زه مسلمان شوم، او بیا یې غسل وکړو، کپړې بدلې کړې او بهر چې راووته او خلکو مخکې شهادت ورکړه د اسلام، نو خلکو دی شهید که. نو دهیه کلبی راغی واپس، هرقل ته دا واقع تیره کړه. هرقل ورته ووایي چې هغه سره داسې معامله وشوه نو ما سره به څه کېږي. نو یو په سن 7 هجري کې او یو د غزوه تبوک په موقع باندې ٹھیک شو. او مخکې تفصیل به انشاءالله په حدیث کې کوو ښه د دې ټولو خبرو. دا حدیث مبارک په بخاری شریف کې په 14 ځایونو کې راغلی دی، په 11 ځایونو کې مختصر دی او په 3 ځایونو کې تفصیل دی چې د هغو 3 ځایونو نه یو ځای دغه دی. په باب بدلوحی کې 6 نمبر یو ځای دغه دی، دغه حدیث دی. او دا یو داسې حدیث دی په مجموعه د احادیثو کې
چې د دې تحمل په حالت د شرک او کفر کې شوی دی. ما تاسو تحمل او آداب مبارک ویلی وګنه. تحمل اخستل د حدیث، ادا نقل کول د حدیث. د دې حدیث تحمل په حالت شرک او کفر کې شوی دی او ادای په حالت د اسلام کې شوی دا. یعنی چې کله ابو سفیان مسلمان شونو هغې نه پسې دا حدیث بیان کړو، نو اعتبار حالت د اسلام ته دی، نو اعتبار ادا د حدیث ته شوه، ادای تحمل نه. ٹھیک شو؟ ولی چې اسلام د احسن دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو نشما شمار شو او الصحابه كلهم صحابه سری ټول عادل دي او د صحابي بعد له کفر، یعنی چې کفر نه کله هغه توبه وایستو اسلام کې داخل شو، نو چې کوم حدیث د حالت کفر کې داغي تحمل کړي، نو په حالت اسلام کې با د دغه حدیث ادا ته اعتبار وي. اوس دلته لږ شانتې وضاحت کومه، بلکې ما تاسو ته وضاحت هم وکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شپږم هجري کې صلح حدیبیه وشوه د مشرکین مکه سره د 5 کالو لپاره. اگر چې دا معاهده خو زیاته وه خو 5 کاله وچلیده او د دې معاهدې اولنۍ غداري مکې مشرکینو وکړه او همدغه چې دی سبب د فتح جوړه شو د مکې مکرمې. صلح حدیبیه نه پس په 9 هجري د محرم په اول تاریخ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د مشرکین مکه د خطرونه په امن شو او په منځ کې معاهده وشوه، اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فراست نبوت دے نبوی دے چې قومي انقلاب تلاره همواره ده چې هغه مکه مکرمه وه او سټیټ د مدینه محفوظ شو. په مدینه کې یو اسلامي ریاست قائم شوی و د کفارو د حملو د کفارو د سازشونو نه. نو لہذا اوس ضروری و چې بین الاقوامی طور باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت خپل پیغام د اسلام پیغام ظاهر کی او ورسی بادشاہانو د ملکونو ته. او خارجی روابط بین الاقوامی تعلقات د نورو ملکونو سره چې اسلام راوړي او یا جزیه ورکول شروع کی په دواړو حالتو کې به تعلقات مضبوط شي ریاست مدینه سره. او دا به یو سبب لوی سبب جوړ شي او مرعوب بشي مشرکین مکه او سبب د فتح به جوړ شي او د قومي انقلاب به جوړ شي. نو فراست نبوي وو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاهانو ته خطونه ولېږل، موقوق شاه مصر ته، ٹھیک شو، حوزه بن علي ته، حاکم یمامه ته، ٹھیک شو او دغسې کسرا ته خط ولېږلو. مخکې ما تاسو د کسرا غ خط په بخاري شریف کې ما تاسو ته راړولی هم دی په کتاب العلم کې انشاءالله زه اوس بیا درته ښیم ښه چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خط مبارک سره څه کړي. دغسې هرقل بادشاه ته هم خط ولېږه. هرقل بادشاه
نو د صلح حدیبیه په زمانه کې ابو سفیان او یو څه ډله دا روم ته لاړه وه، شام ته. بخښنه غواړم، دا شام ته لاړه وه د تجارت لپاره. او په دې وختونو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام خط لېږلی و هرقل روم ته چې ته مسلمان شه. چې کله ده ته خط ورسېده نو ده وویل چې تاسو وګورئ د عربو دلته څوک شته او که نه شته. نو ده ته معلومات وشو چې د عربو یو ډله راغلې د تجارت لپاره. نو هرقل بادشاه دا راوغوښتله او هرقل بادشاه د دوی نه پوښتنه وکړه. او دویم دا چې هرقل بادشاه خوب لیدلی و. ټیک شو چې یو بادشاه دی او مختون دی، ختنه شوې ده، موږ چې وایو دا سنت کړی شوی دی، دا به غالب کیږي، غلبه به بیا مومي. د خپل مشران او خپل مشاورین نه وغوښتله او هغوی ورته یو مشورې ورکړې. په دې کې دته یو خط راغی د غسان د بادشاه طرف نه، او بیا هغه لویه واقع ذکر شوې ده. نو اوس راځو مونږه د حدیث طرف ته. د حدیث لفظي معنا به کوو او هلته به انشاءالله په یو یو ځي باندې وضاحت کوو. حدثنا ابو الیمان، امام بخاری رحمه الله فرمایي دا حدیث مونږ ته بیان کړی دی ابو الیمان الحکم بن نافع. ابو الیمان چې حکم بن نافع دی، قال اخبرنا شعیب، هغه وایي چې مونږ ته خبر را کړی دی شعیب. او دا شعیب څوک دی؟ دا شعیب بن ابي حمزه دی چې ما تاسو ته ووایي چې د شعیب نه اورېدلی نه دي، خو شعیب دته اجازت د حدیث ورکړی. خو چونکې د ابو الیمان ثقه دی او کامل الضبط دی، نو هغه حدیث چې د شعیب ورته اجازت ورکړی د محدثینو په نسبت باندې حجت دی. او د شعیب روایت کوي د زهري نه، قال اخبرني، هغه وایي چې ما ته خبر را کړی دی عبید الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره او خبر کړو د عبد الله ابن عباس د حدیث په باره کې ان ابا سفیان ابن حرب اخبره، خبر ور کړو د دې روایت ابن عباس، خبر ور کړو د دې روایت ابن عباس تا، خبر ور کړو د دې روایت ابن عباس تا، یعنی خبر ور کړو ابو سفیان د دې روایت ابن عباس تا ان هرقل ارسل الیه بشرکا هرقل سړی ورېږلو ابو سفیان ته. ارسل الیه دا د ها ضمیر د ابو سفیان طرف ته دی. ان هرقل ارسل الیه بشک هرقل سړی لېږلی ابو سفیان ته فی رکب من قریشین، دا ابو سفیان په یوې ډلې د قریشو کې و. ابن حجر لیکلی دي د ابن سکن او د نورو د قولونو په بنیاد باندې چې دا ډله یا د شلو یا د 13 او ځینو لیکلي چې دا 10 کسانو. وکانو تجارا بالشام، او ودا ډله تجارت کوونکې په شام کې، فی المدت په هغه زمانه کې چې هغه زمانه د صلح حدیبیه وا. په کومه زمانه کې؟ فی المدت په هغه زمانه کې چې کومه زمانه د صلح حدیبیه وا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصالحت کړو د ابو سفیان او د کفار قریش سره. التي كان رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه زمانہ کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماد فیها موده مقرر کړي وا پاغه کې، یعنی صلح کړي وا پاغه کې ماد فی ابا سفیان و کفار قریشین. دا هغه زمانہ و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې معاهده د صلح کړي وا ابو سفیان سره او د کفار قریش سره. فاتوه نوراغ لا داډلا، فاتوه نوراغ لا داډل دا ابو سفیان وهم بی الیا، او دا هرقل او دا غی ملګری په الیا کې وو. دا په الیا کې زکو چې د فارس د ایرانیانو او د رومیانو جنگ شوی وو. قرآن حکیم هم دا غی ذکر کړی دی الف لام میم غلبت الروم.
ټیک شو. نو دا هرقل بادشاه چې دی د نظر منلی و که چېرته زه غالب شوم په ایرانیانو باندې نو زه به پیدل بیت المقدس ته ځمه. صحیح شو. او دا ایلیا چې دی دا د بیت المقدس د ښار نوم و. نو وهم بإیلیا او دا هرقل او د هغې ملګري په ایلیا کې و. اگر چې دی 4 کاله پس د نظر نه 4 کاله پس ایلیا ته لاړو نو سوال دا پیدا کېږي چې د خو نظر مخکې منلی و نو دا ضروري نه دی چې نظر په هغه وخت باندې یو سړی وروسته هم پوره کېدلی شي. فدعاهم فی مجلسه نو بیا را وبلل د هرقل دا ډله د ابو سفیان خپل مجلس ته. فدعاهم فی مجلسه نو بیا را وبلل د هرقل دا ډله د ابو سفیان خپل مجلس ته. وحوله عظماء الروم او لدنه چاپیرو د چانا د هرقلنا عظماء الروم لوی لوی مشران د روم ناستو. وحول عظماء الروم او لدنه چاپیرو لوی لوی مشران د روم. صحیح شو. ثم دعاهم نو بیرا اوبلل دوی. ثم دعا ترجمانو بیرا اوبلل ترجمان. سو کوئی چې یو ځلې دی دربار ته رابللی و چې د روم مشران ورسره و او دویم ځلې تکرار د جملې ځکه راوړه چې بیا د خپلې کوټې ته راوبلل. ټیک شو. خو ځینې وایي چې دا کلام عرب دی او تکرار تفسیر د مخکینۍ خبرې دی. ثم دعاهم نو بیا راوبلل دوی. ثم دعا ترجمانو بیا راوبله ترجمان. او چې کله ترجمان راوباله نو ولی چې د روم چې کم بادشاه و نو دا خو عربی نه و که نه او ابو سفیان خو عربي ویلا نو زه د ترجمان ضرورت او بادشاهانو به ترجمانان ځان سره هلته و هغوی سره. نو اوس ترجمان د هرقل بادشاه د خبرو ترجمانی کوي په عربي کې. چا ته؟ ابو سفیان ته. فقال نو اویل هرقل فقال ثم دعا ترجمانه. الله اکبر. ثم دعاهم ودعا ترجمانه او بیا راوبلل دوی او ترجمان خپل. فقال او پس بیا هرقل اویل خو په ژبه د ترجمان. صحیح شو. فقال نو اویل هرقل په ژبه د ترجمان ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل. کوم یو د پتاسو کې ډیر اقرب ډیر قریب په اعتبار د نسب د هغه سړي ته الذي يزعم انه نبي هغه سړی چې د دعوه کوي چې د پیغمبر دی چې د نبی دی. فقلتو پس ما اویل. دا خبره د چا ده؟ دا د ابو سفیان ده. فقلتو نو ما اویل انا اقربهم نسبا چې زه ډیر نږدې یم په اعتبار د نسب سره. نسب سره چاته؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته. ولې داغه مبارک پوښتنه شوې ده کنه. نو فقلت انا اقربهم نسبا نو ما اویل زه ډیر نږدې یم زه ډیر اقرب یم په اعتبار د نسب سره. د بخاری په بل روایت کې به انشاءالله تاسو ته مخ ته راځي چې زه د تره زوی یم. په هغې کې الفاظ دي چې زه د تره زوی یم. ټیک شو. مخکې ما تاسو ته ویلو که نه عبد مناف. د عبد مناف 3 زامنو چې یو پکې هاشم و. ټیک شو. نو د 4م پوش باندې د ابو سفیان د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره نسب یو ځای کېږي نو دې وجې نه وایي چې زه د تره زوی یم. فقال نو اویل هرقل بادشاه ادنو مني دې ما ته رانږدې کوي. فقال نو اویل بادشاه نو اویل هرقل چا ته ویل؟ خپل نوکرانو ته ویل ادنو مني چې دی رانږدې کوي ما ته. څوک؟ دغه ابو سفیان.
وقربوا اصحابه او خنز دې کې دیتا د ملګری او خنز دې کې دتا د ملګری فجعلوهم عند ظهره او کینوي دا ملګری شاته د دینا او کینوي دا ملګری شاته د دینا یعنی د ابو سفیان نا یعنی د ماته مخامخ خودروي او ملګری د دنه ورسته کینوي ټیک شو چې دته شای چې داسې نه چې زور نه بوختنه کومه او دوی یو بل ته اشاره وکي او خبره ما ته غلطه ونګي د بادشاہ فراست او بادشاہ تدبر والا سړیو نو زګه دا طریقه اختیار کړه ثم قال لترجمانه بهر عقل خپل ترجمان ته وویل قل لهم اني سائل هذا عن هذا الرجل زبختنی کوم تاسونا دا بختنی په باره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې زبختنی کوم تاسونا دا بختنی په باره د دغه کس کې یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فإن كذبني کچیر دا ابو سفیان ما ته دروغ وای فإن كذبني کچیر دا ما ته دروغ وای فكذبوه نو تاسې به د دروغ کاره کوئ فوالله لولا الحياء من ان ياثروا علي كذبا لكذبت عنه قسم پالا کچیر نوې حیا چې نقل کوي به دا خلق زمان دروغ لکذبت عنه ما بخامخا دروغ په محمد ویلی وې دا خبره د چا ده دا د ابو سفیان ده باغی کم د اسلام نه مخکې دا وګوره یو غیرت ته پکې موجود دی په حالت کفر او په حالت شرک کې وې قسم بالله کچیر نه وې حیا یعنی حیا مانع نه وې د دې خبرې چې نقل کوي بدا خلق زمانه دروغ لکذبت انه ما بخامخا دروغ ویلی وې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ټیک شو ثم كان اول ما سألني عنه ان قال ابو سفیان بیدا سوی وی اول آغا خبره چې پختنه کړي وزمانا هرقل په باره د هغې کې ثم كان اول ما سألني عنه ابو سفیان وای اول آغا خبره چې پختنه کړي و مانا هرقل په باره د هغې کې یعنی په باره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ان قالا چې هغه دا خبره وه کیف نسبه فیکم د نسب یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تاسو کې څنګه دی نسب د نسب محمد یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نسب په تاسو کې څنګه دی کیفا څنګه دی نسب د فیکم په تاسو کې هو فینا دون سبنا بیا دې زو تاسو جواب ورکړئ قال وقلت هو فينا ما اول هو فينا دون سب اغا په مونږ کې خاوند لوی نسب دی اغا په مونږ کې خاوند لوی نسب دی ټیک شو د قصي درې زامنو زینو سلور نقل کړي دي او پای کې ډیر لوی تدبر والا عبد مناف او د عبد مناف به درې زامنو چې هغه کې لوی تدبر والا هاشم او هاشم بیا دا غزوی جو عبد المطلب یو او دا عبد المطلب په زامنو کې چې دی لوی عقلمند خیستا او تدبر والا اغا عبد الله او عبد الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام والد صاحب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای
چې الله تعالی اول کنانه خوښ کړو، کنانه نه قریش او د قریشو نه هاشم او د هاشمو نه زه خوښ کړم. دا حدیث به ان شاء الله تاسو راځي. نو کیف نسبه د نسب پتا سو کې څنګه دی، هو فینا دون سبن هغه په مونږ کې خاوند لوی نسب دی. ټیک شو، دا لس سوال دی. مخکې بل سوال کوي، قال فهل قال هذا القول منكم احد قد قبله آیا ویلی ودا خبره تاسو نه یو کس مخکې ددنا، یعنی د چانا د محمد صلی الله علیه وسلم نا، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا خبره کومه دا، هغه دعوه د نبوت دی، هغه څه شه دی، دعوه د نبوت دی. ٹھیک شو. نو دی وای ما ورته وویل چې لا نا دینه مخکې چا دا داسې داونه ده کړې، داسې خبره چا نه ده کړې. قال بیا هرقل وویل، هرقل وویل خو په ژبه د ترجمان، یعنی هرقل به په خپله ژبه کې خبره کوله او ترجمان چې دی هغه به عربي ته اړوله، ابو سفیان ته به وی، ابو سفیان به بیا خبره کوله، ترجمان به اورېدله او ترجمان به د هرقل بادشاه په ژبه کې خبره بیا ترجمانی کوله. قالت هرقل اویل بادشاہ اویل فهل کان من آبائه من ملک، آیا وو د پپلار نیکه کې سوک بادشاہان، آیا وو د پپلار نیکه کې د په مشرانو کې سوک بادشاہان یا سوک بادشاہ، آیا وو د پپلار نیکه کې سوک بادشاہ. قلت لا، ابو سفیان ورته وایي چې ما ورته وایي چې نه، داسې خو څوک نه دی تیر شوی، د په پلار نیکه کې څوک بادشاه نه دی تیر شوی. قلت لا، ما ورته وایي چې نه. قال فاشراف الناس اتبعوا ام ضعفاؤهم، آیا اشراف ته خلکو، مشران، سرداران د تابعداري کوي یا کمزوري بے کسه خلک؟ آیا اشراف ته خلکو، مشران، سرداران د تابعداري کوي یا کمزوري بے کسه خلک؟ لکه قرآن حکیم چې ورته وایي ملأ مترف. ما تاسو ته ویلي وو که نه چې د پیغمبر په مقابله کې همیشه دو طبقې راځي، یو ملأ مترف، خوشحاله طبقه، دولت والا طبقه. ټیک شو. چې معاشره کې استحصال د غریبو کوي، د معاشري په وسایلو باندې قبضه، خلک غلامان جوړ کړي، طبقاتي او نظام جوړ کړي. ټیک شو. او یو د وخت فقها چې علم د الله په علم کې تحریف کړي. ټیک شو. کتمان حق کوي، آیاتونه د الله پټي. نو مولیان د وخت، هغه مولیان د تورات او د انجیل ټیک شو چې هغوی ته پته وه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو نبی دی، یعرفونه کما یعرفون ابناهم. ٹھیک شو. نو همیشه په انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام باندې هغه طبقه چې په هغې باندې ظلم شوی، مظلومه طبقه یې هغه په ایمان راوړي. ٹھیک شو. فاشراف الناس، آیا اشراف د خلکو، فاشراف الناس اتبعوا ام ضعفاهم، آیا اشراف د خلکو یعنی مشران، سرداران، جاگیردار وډیرې د دې تابعداري کوي یا کمزوري بے کسه خلک؟ قلت بل ضعفاهم، ما ورته وویل بلکې تابعدار ټول کمزوري خلک دي. قلت ما ورته وویل بل ضعفاهم، بلکې دا تابعداران چې دي دا ټول کمزوري خلک دي. ایزیدون ام ینقصون. ها. نو بیا بادشاہ وی، قال بادشاہ ویل، بادشاہ پوښتنه کوي ایزیدون ام ینقصون، آیا دوی زیاتیږي یا دوی کمیږي؟ څنګه زیاتیږي کمیږي؟ غوښه ورنه کمیږي زیاتیږي؟ څه مقصد؟ په تعداد کې آیا تعداد د دوی زیاتیږي یا کمیږي؟ جماعت د دوی لویږي کم کمیږي؟ ډله د دوی لویږي کم کمیږي؟ ایزیدون ام ینقصون، آیا دوی زیاتیږي یا دوی کمیږي؟ قلتو، نو ما ویل بل یزیدون، ما ورته ویل بلکې دوی زیاتیږي، ورځ په ورځ باندې زیاتیږي. اوس بادشاہ بله پوښتنه کوي،
فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه. آیا اوخته دی یو کس د دوینا یعنی د دوی د تابع یعنی د تابعدارانو د پیغمبرنا آیا اوخته دی آیا مرتد شوی دی یو کس د دوینا آیا مرتد شوی دی یو کس د دوینا د چانا یعنی د تابعدارانو د پیغمبرنا ورسته لدینا چې داخل شوی په دې دین کې ورسته پس لدینا چې داخل شوی په دې دین کې. نو قلتو نو ابو سفیان وای ما وته ویلا نا داسې نه دی شوی چې څوک یو ځل د په دین کې داخل شوی او بیا مرتد شوی. قال فهل كنتم تتهمون بالكذب قبل ان يقول ما قال. دا بادشاہ بل سوال کوي آیا تاسو تهمت لګون کې پد باندې د دروغو قبل ان يقول ما قال مخکې لدی چې د اویل هغه خبره چې د اوس ویلې دا د اوس ویلا څه مطلب یعنی تاسو آیا تاسو تهمت لګون کی پد باندې د دروغو قبل ان يقول ما قال مخکې لدی چې د اویل هغه خبره چې د اوس ویلا. ټیک شو د چې دا خبره نه وګړي د دینه مخکې د چرته دروغ ویلی دي تاسو د دروغو تهمت به لګولې دي. نو ابو سفیان ودا سوی قال څنګه د عبارت مخ قلت لا ابو سفیان وای قلت ما الا نا چیرې هم د دې خبرې نه مخکې چې د دعوت نبوت کړي دا دینه مخکې د چیرې دروغ نه دی ویلي د باندې تهمت د دروغ نه دی لګېدلې. قال فهل يقدر آیا دې دوکه کوي قلت ما الا نا دې دوکه نه کوي ونحن منه في مدة او زلته یو خبره ده ونحن منه في مدة او مونږ یو د سره په یوه مودې د سولې کې مطلب مونږ یو د محمد سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په یو موده د سولې کې چې صلح حدیبیه شوی و. ټیک شو پای کې سوا پای کې دا و چې تاسو موږ د تکلیف نه رسوي موږ به تاسو تکلیف نه رسو دا د مصالحت او د سولې یو معاهده وه. نو وایي چې ونحن منه فی مدة او موږ یو محمد صلی الله علیه وسلم سره په یو مودې د سولې کې لا ندري ما هو فاعل فيها مونږ ته نه د معلومات چې دی به مونږ سره په دې کې څه کوي یعنی په دې موده کې به دی مونږ سره څه کوي. ټیک شو ابو سفیان وای قال ابو سفیان وای چې ولم تمکنی کلمه ابو سفیان وای چې امکان نو مال را دی وی خبره هم چې زب په هغې کې څه خبره داخله کم. ټیک شو غیر هذه الکلمه سوا د دغې خبرې نه د کمې خبرې نه چې ما ودوی چې ما د مونږ او د محمد په منځ کې یوه موده ده او مونږ ته اوس معلومات نشته چې مونږ به دی سره څه کوي. مطلب دا یو شک او ابهام غوندې خبره مې وکړه په منځ کې مې یو خبره ورنه باسله نور ماته امکان نو نور چې زه دروغ وایم په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې بس د یو شک یو خبره مې وکړه چې یاره په دې کې اوس مونږ ته پته نه چې دی به مونږ سره څه کوي. مخکې بادشاه یو بله پوښتنه کوي. قال بادشاه وویل فهل قاتلتموه آیا تاسو د سره جنگ کړی دی. قلت نعم ابو سفیان وای ما ورته ویل او مونږ د سره جنگ کړی دی. قال او بیا د بادشاه ویل فکیف کان قتالکم ایاه نو سرنګو جنگ ستاسو د سره څنګه کیفیت د جنگ ستاسو د سره. الحرب بیننا و بینه سجال جواب څه دی قلت ابو سفیان وی ما اویل الحرب بیننا و بینه سجال
جنگ زمونږ او د ده په منځ کې یو شا په شان د بوکې دی. بوکه څه ته وایي؟ او به چې راویستلی شي د کوهي نه. ټیک شو. ینالو منا وننالو منه، کله ترې مونږ راخ کو کله یې مونږ نه راخ کی، کله ترې مونږ دا بوکه راخ کو او کله یې مونږ نه راخ کی. الحرب بیننا و بینه سجالون، جنگ زمونږ او د ده په منځ کې په شان د بوکې دی. ینالو منا وننالو منه، کله ترې مونږ راخ کو کله یې مونږ نه راخ کی. مطلب څه؟ کله دی غالب شي او کله مونږ غالب یو. ٹھیک شو. قال ماذا یأمرکم، دے تاسو ته د څه امر کوي؟ دے تاسو ته په کومې خبرې امر کوي؟ په کومې خبرې سره امر کوي؟ بادشاہ بیا سوال وکړو چې دے تاسو څه خبره کوي؟ د څه خبرې امر تاسو ته کوي؟ وقلتو، ابو سفیان وای ما اول یقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شیئا. دے مونږ ته وای چې عبادت کوئ د الله، د یو الله، او شریک مګنه دا غسر سوک، مشرک وې دا غسر ایشه ایسوک. صحیح شو. دی وای چې عبادت کوي د یو الله، بل څوک ور سره مشرک وې. واترکوا ما یقول آباؤکم، واترکوا ما یقول آباؤکم. پرې د هغه طریقې چې هغه ستا پرې د هغه طریقې چې هغه ستاسو پلار نیکه ویلې وې، هغه ستاسو پلار نیکه ویلې، ستاسو د پلار نیکه طریقې وې. پرې د هغه طریقې چې هغه ستاسو د پلار نیکه وې یا د ستاسو پلار نیکه ویلې. ویأمرنا بالصلاة، ویأمرنا بالصلاة، دے مونږ ته امر کوي د مونځ کولو. د څه شي؟ د مونځ کولو. والصدق، او د رښتیا ویلو او د رښتیا اختیارولو. والعفاف، او د حکم مونږ ته په ځان بچ کولو د حرامونه. څه مطلب؟ یعنی د حکم کوي مونږ ته په ځان د بچ کولو د حرامونه. والعفاف، پاک دمانه، پاک دامنی. صحیح شو. او د حکم کوي مونږ ته په ځان بچ کولو د حرامونه. وصله، او د مونږ ته امر کوي په خپل ولې پاللو سره، په رشتہ دارې پاللو سره. او دلته په یو روایت کې ویأمرنا بالصلاة والصدقه دی. ٹھیک شو. او ځینو ویلی دي چې دا صدقه دی، چې دی مونږ ته د منځو او د صدقې. او د هغوی دلیل دا دی چې چېرته قرآن حکیم صلات ذکر کړی نو هلته زکات ذکر کړی دی. ٹھیک شو. فقال لترجمان، نو دے هرقل بادشاہ اویل خپل ترجمان تا، قل له، اوه دی ابو سفیان تا، سألتک عن نسبه، ما تانا پختنا کڑی وان نسبه پا بارد د نسب کے فذکرتا پس تا بیان کڑا. فذکرتا نو تا بیان ک انہو فیکم ذو نسب، چی دے پتاسو کی خاوند لوی نسب دے. انہو فیکم ذو نسب، چی دے پتاسو کی خاوند لوی نسب دے. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، اوس دا ډېر عجیبه خبره ده. وَكَذَلِكَ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا. او دغه شان او دغه شان چې دی او دغه شان رسولان چې دی هغه را لېږلی کېږي فی نسب قومها، په اعلی نسب د خپل قوم کې. رسولان چې دی هغه د خپل قوم په اعلی نسب کې، په لوی نسب کې را لېږلی کېږي.
او بادشاہ مخ کې بیا وای وسألتك هل قال احد منكم هذا القول او تانا ما پختنه کړي و تانا ما سوال کړي و آیا دا خبره مخ کې چا کړي دا فذكر دا الله تاویل چې دا خبره دینه مخ کې هیڅ چا هم نه کړي قلت لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله قلت لو كان کچری وی او کس دا خبره دینه مخ کې ویلې وی لقلت ما بویل چې دا یو سړی دی چې د اقتدا کوي چې ویلې شوی دا د دین وړاندې لقلت نو ما به ویلی وی ما به څه ویلی وی رجل یأتسی چې دا یو سړی دی چې د اقتدا کوي د یوې خبرې بقولین د یوې خبرې سره په خبرې سره قیل قبله چې دین وړاندې ویلې شوې ده یا ما به ویلی وی چې دین مخکې دعوه په عربو کې خلکو کړې ده د نبوت نو کېدای شي دی هم د هغې خبرې اقتدا کوي چې ما ته به هم څه میلو شي او بادشاهي به راته میلو شي په دې سره چې زه نبوت دعوه وکړم حاکمیت به راته میلو شي نو دین مخکې چا دعوه نه ده کړې ټیک شو نو تا ما ته وویل تا نه چې ما کله دا پوښتنه وکړه نو تا ما ته وویل چې دین مخکې چا دعوه نه ده کړې وسألتك هل كان من آباء من ملکنا او تا نه ما بل سوال دا کړی و چې آیا و د پلار نیکه نه څوک بادشاه فذکرت الله نو تا وویل چې نه د پلار نیکه کې څوک بادشاه نه دی تیر شوی د په مشرانو کې څوک بادشاه نه دی تیر شوی فقلت فلو كان من آبائه من ملکن کچری وی د پلار نیکه نه څوک بادشاه فقلت نو ما به ویلی وی چې رجل یطلب ملکا بی دا یو سړی دی چې دی غواړي بادشاهي د پلار نیکه خپله ما تا نه دا پوښتنې کړې وه چې بادشاه وی ابو سفیان ته ما ته نه دا پوښتنه کړې وه چې د پلار نیکه کې څوک بادشاه تیر شوی دی وای تا ما ته ووایي چې نه د پلار په نیکه کې خو څوک بادشاه مشرانو کې څوک بادشاه نه دی تیر شوی وای ما وویل چې کېدای شي دا سړی ځکه دا خبره کوي چې د پلار نیکه کې څوک بادشاه تیر شوی او دی د خپل د پلار نیکه بادشاهي غواړي هغې ته چل جوړ کړی وسألتك هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال او بادشاہ وی ما تا نه بل سوال کړو آیا تاسو په د باندې تهمت د دروغ لګولې مخکې لدی چې د اوه هغه خبره د نبوت چې د اوس ویلا ټیک شو د دین مخکې خود دعوه د نبوت نه وکړي نو دین مخکې تاسو په د باندې چرته د دروغ تهمت لګولې دي فذكرت الله نو تا بیان وکړه دا خبر وکړه چې الله چیرې هم په د باندې تهمت نه دی لګېدلې د دروغو مخکې له دې خبرې نه یعنی دې دعوه د نبوت نه مخکې په د باندې تهمت د دروغو نه دی لګېدلې د چیرې دروغ نه دی ویلي نو بیا بادشاہ وی او عجیبه خبره گئی دا بادشاہ ډېر عجیبه خبره ده فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله فقد أعرف أنه زبويغم شدا ده سوي فقد أعرف و په تحقیق یقینا چې زه پوهېږم چې دا محمد نه دی انه لم يكن ليذر الكذب على الناس چې د خواره کی دروغ په خلکو باندې وای زه پوهېږم چې دا محمد نه دی چې د خواره کی دروغ په خلکو باندې ٹھیک شو څه مطلب دا شو چې کله ماته دا خبره معلومه شو چې د په خلکو باندې دروغ نه وای
نو ويكذب على الله نو سرنګي به د دروغ په الله باندې وای. صحیح شو. زه پوهېږم چې دا نه دی، یعنی دا محمد نه دی چې خواره کی دروغ په خلکو باندې. نو ويكذب على الله نو سرنګي به د دروغ په الله وای. ٹھیک شو. وسألتك اشراف الناس اتبعوا ام ضعفاهم، وای ما تا نه پوښتنه کړې وه چې اشراف ته خلقو، لوی لوی مشران، جاگیرداران، ملکان، سرداران د تابعداري کوي که کمزوري خلق، بېکسه خلق، غریبان خلق، مظلومه طبقه. فذكرت نو اتا وی چې ان ضعفاءهم اتبعوه، وتا ویل چې کمزوري خلق د تابعداران سوق دي، د تابعداران هغه بېکسه مظلومه طبقه، ضعیفه طبقه، کمزوري طبقه د تابعداران دي. وهم اتباع الرسل، بادشاہ ډېر عجیبه خبره کوي. وهم اتباع الرسل، دغه خو تابعدار د رسولانو وي. ډېر عجیبه خبره نه ده، ډېر عجیبه خبره ده. او واقع دغه شی دی چې د انبیاء علیه الصلاة والسلام تایید، اعتراف او د انبیاء علیه الصلاة والسلام سره امداد او د هغه سره ودرېدل او په هغه باندې ایمان راوړل، هغه مظلومه طبقه کوي، غریبه طبقه، بېکسه طبقه کوي. ولی چې انبیاء علیه الصلاة والسلام خو د ظلم و جور د وجې نه راغلی، او ظلم و جور د دوه وجې نه پیدا کیږي. ٹھیک شو. یو وجه څه شی دی؟ یو وجه دا دی چې د الله په کلام کې تحریف وشي، کتمان حق وشي، خلکو د صحیح علم نه ورکول کیږي. ٹھیک شو. یو. دویم، او چې کله د الله په کلام کې تحریف وشي، کتمان حق وشي، نو بیا خو په عدل سره فیصلې نه کیږي، بیا خو په انساني جسم او په دماغ کې انقلاب نه راځي، بیا خو هغه د ظالم په خلاف نه پاسي، هغه به کلام الهي د سو پیسو په مقابل کې خرڅوي بیا. ٹھیک شو. او دویم، کله چې د وخت ملکان، سرداران، جاگیرداران د خواهشات نفسانی تابع شي او په انساني معاشره کې طبقات راولي، په وسایل دولت باندې قبضه وکړي. ٹھیک شو. یو جبری غربت دی، یو اختیاری غربت دی. جبری غربت په معاشره کې مسلط کی، مصنوعي غربت په معاشره کې مسلط کی. خلکو ته خپل ځان خدای معرفي کی چې زه ستاسو خدای، نعوذ بالله، ما ته سجده کوئ. په معاشره کې ظلم شروع کی. نو ظلم به کم خلق شروع کوي چې چا سره زوري، چا سره واکی، چا سره سرمایه، چا سره پیسې. ٹھیک شو. او شعور به کم خلق سلب کوي چې د انقلاب لاره ونیسي، د بدلون لاره ونیسي، په معاشره کې عدل را نشي. هغه به د وخت هغه خلک چې چا سره علمي، چې هغه به د الله علم په غلطه طریقه باندې استعمالي، کتمان حق به کوي، کتمان آیات د الله جل جلاله به کوي. نو خو بیا کومه طبقه پاتې شوه؟ اوس دا دوه طبقې چې کله متحد شي، نو خو د عوامو بیړه غرقه شوه که نه. لاندې به کومه طبقه وي؟ ضعیفه طبقه به وي، کمزوري به وي، غریبه طبقه به وي. نو ځکه ورته هرقل بادشاه وایي وهم اتباع الرسل، دغه ضعیفان چې دي دا خو تابعداران د رسولانو وي، دا کمزوري خلق، دا بېکسه خلق، دا او دا ټولونه مخکې په انبیاو باندې ایمان راوړي. او بیا مخکې وایي، مخکې عجیبه خبره ده، ډېره د علمیت خبره ده. معلومیږي چې دا هرقل بادشاه هم ډېر لوی عالم دی. افسوس دا دی چې د ایمان دولت نصیب نشو. اگر چې د غزوه تبوک په موقع باندې ویلو چې انی مسلمون، د مسند احمد په یو روایت کې راځي چې زه خو مسلمان یم، نبی علیه الصلاة والسلام او فرمایل چې دروغ وایي، وهو علی نصرانیتی، دی په نصرانیت، دی اوس هم په نصراني دین باندې دی دروغ وایي. دا خبره دې دپاره کړې وه چې د نه بادشاهي پاتې نه شي، دی قتل نه کړی شي. ٹھیک شو. نو دې خبرو نه معلومیږي چې دی ډېر لوی عالم و، سمجدار سړی و، پوه سړی و. خو د ده پوهې څه کار ونه که، افسوس چې د ده پوهې د اسلام ته نږدې رانه وست. د ده علم
د اسلام ته رجدي رانوسته، د باندې بادشاهت دومره اثر کړی، د باندې دولت دومره اثر کړی، دا بادشاهي پروتوکول او استقبال د په زړه کې دومره مینه وه چې د اسلام نه لرې کو. د اسلام لپاره تکلیفونه نشو برداشت کولی. ټیک شو. نو مخکې خبره کې ډېره عجیبه خبره ده. وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ. دا خود لوی عالم خبره وای دغه سه معامله د ایمان وی تر دې چې کمال ته ورسیږي. عجیبه خبره ده. وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ دغه سه معامله د ایمان وی تر دې چې کمال ته ورسیږي. بیا دا بادشاہ وای چې وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. وای ما تا نه بل سوال دا کړی چې آیا مرتد شوی دی یو کس په دې حال کې چې بد ګڼون کې وي دین د لرا پس لدینه چې د په دین کې داخل شوی وي؟ آیا مرتد شوی دی یو کس؟ آیا اوخته دی د دین نه یو کس په دې حال کې چې بد ګڼون کې وي، یعنی بد ګڼلې وي، د په دین کې تنگ شوی وي، د دین ورته بد ښکاره شوی وي، پس لدینا چې د په دین کې داخل شوی وي. یعنی داسې څوک شته چې یو ځل د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دین کې داخل شوی وي او بیا د کرایت او د بد ګڼلې په وجه باندې چې دین ورته بد لګېدلی، ټیک شو، او بیا د مرتد شوی. نو ابو سفیان ورته څه وایي؟ راواړوی پاڼه. فذکرتا وی تا وویل، تا بیان کړ الله چې هیڅ کله داسې نه دی شوي چې څوک د په دین کې یو ځل داخل شوي او بیا مرتد شوي. نو بیا دا یو ډېر عالمانه جواب ورکوي، ډېر لوی جواب دی، عجیب جواب دی. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ او داسې جواب دی چې په حقانیت باندې دی، رښتونه دی، جامع دی. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ او یو خبره یاده کړئ، څومره چې لوی خلک یي که نه د هغوی خبره به ډېره جامع او د خبرو سرداره به وي، خبره کې به ډېر مفهومي، فضول خبرې به پکې نه وي، او جوامع الکلم د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبرې وي. په امت کې د بل چا خبرې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبرو پسې نشي رسېدی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبرې جوامع الکلم وي. د الله پیغمبر په خپله فرمایي ما ته الله جوامع الکلم را کړی دی، او وایي دا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ د دې جملې نه مخکې یو خبره ته کومه. وی کلام الملوک ملک الکلام، د بادشاهانو چې کومې خبرې دا د خبرو بادشاهي، د بادشاهانو خبرې د خبرو بادشاهي. په دا جمله باندې سوچ وکئ او بیا دې ته ګورئ، دې خبرې ته. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ. صحیح شو. وای دغسې معامله د ایمان وي څه وخت چې ګډ شي بشاشته القلوب، د دې هغه بشاشت هغه رڼا زړونو ته. بادشاہ وی وسألتک ما تا نه بله پوښتنه دا کړې وه چې هل یغدر، آیا دی دوکه کوي؟ فذکرت الله، وی تا ما ته جواب را کړی او تا دا خبر وکړه چې الله چې د کله هم دوکه نه ده کړې.
بادشاہ بیا ورته وایي وکذلک الرسل لا تغدر دغسې پیغمبران دوکه نه کوي. وسألتک بما یامرکم بادشاہ وایي ما تا نه پوښتنې کړې وه چې پس څه خبرې سره تاسو ته دی حکم کوي امر در کوي. فذکرتا پس تا دا بیان وکړو ما ته فذکرتا نو بیا تاسو ویل انه یامرکم چې دی امر کوي تاسو ته ان تعبدوا الله چې تاسو عبادت کوئ د الله ولا تشرکوا به شیئا او مشرک کوئ تاسو د هغه سره هیڅ څیز. وینهاکم او دی تاسو منع کوي عن عبادت الاوثان عبادت د بتانو نه. ویأمرکم بالصلاة او امر کوي تاسو ته په مانځه سره والصدق او پرشتیا. ما تاسو ویلو کنه چې ځینې وایي چې دا الصدقه دی په ځینو روایاتو کې او دلیل دا دی چې قرآن چلته صلات ذکر کړی هلته زکات ذکر کړی دی والعفاف او په پاک دمانې. نو دی څه وایي هرقل بادشاه چې ما تا نه پوښتنه کړې چې تاسو ته په کومه خبره امر در کوي. وایي تا ما ته وویل چې دی موږ ته دا امر راکړي چې یو د الله عبادت کوئ شرک مه کوئ د بتانو عبادت مه کوئ او د مانځه حکم راکوي موږ ته د رښتیا حکم راکوي د رښتیاو حکم راکوي د صدقو حکم راکوي او د پاک دمانۍ حکم راکوي. نو اوس ورته بادشاه یو خبره کوي فإن كان ما تقول حقا کچیرې وي هغه خبرې چې ته یې وایې وي رښتیا. فإن كان ما تقول کچیرې وي هغه څه چې ته یې وایې حقا رښتیا. فسیملکو نو دی به زر نو دی به خامخا مالک شي هغه ځایونو د قدمونو زما. فسیملکو موضع قدمی هاتین نو دی به زر مالک شي خامخا به مالک شي موضع قدمی هغه ځایونو د قدمونو زما هاتین د زما د دو قدمونو په منځ کې چې کوم ځای دی دی به ډېر زر د دې مالک شي. وقد كنت اعلم انه خارجنا دلته یو خبره ده چې په هر ځای کې هرقل بادشاه وویل چې تا دا خبره وکړه او د رسولان د انبیا علیه الصلاة والسلام سره دا لازمي تا دا خبره وکړه او د ایمان معامله دغه شی تا دا خبره وکړه ایمان دغه شی تکمیل کیږي. ټیک شو. خو دلته هرقل بادشاه چې دی دلته بیا تبصره ونه کړه. ګوره دلته به هرقل بادشاه اسم نه دی ویلي په نورو ځینو کې ویلي دي. ګوره تاسو وګورئ وروسته دې نه وروسته سوال دی. هغه سوال دا دی چې وسألتک هل یغدر وای ما تا نه پوښتنه کړې وه چې آیا دی دوکه کوي فذکرته الله وای تا بیا ما ته دا جواب را کړی و تا راته دا ویلي وو چې دی دوکه نه کوي. وکذلک الرسل لا تغدر وای دغه شان رسولان دوکه نه کوي. ګوره دلته یو تبصره کوي په هره جمله باندې خو په دې جمله باندې د تبصره بالکل نه ده کړې. خو تاسو په بخاري کې بل ځای کې راځي د تبصره کړې ده خو هغه په بخاري کې په بل روایت کې به راځي او هلته دی چې وهذه صفة نبي دغه صفت د نبي دی. کله چې دا خبرې هرقل بادشاه دا خبرې وکړې چې ابو سفیان ما تاسو نه پوښتنه کړې وه ما تا نه پوښتنې کړې وه چې دی تاسو ته په څه باندې امر درکوي نو تا وویل چې دی موږ ته یو د الله د عبادت کولو او د شرک نه کولو د بوتانو د عبادت نه کولو د مانځه کولو د رښتیا او د پاک دمانۍ حکم راکوي. ټیک شو. نو دینه پس په بل حدیث کې راځي دلته هرقل یو خبره ورته کړې ده چې وهذه صفة نبي حالانکه دا خبره دلته نشته دا تفسیره نشته په دې روایت کې دلته نشته اگر چې دا روایت په تفصیل سره ذکر شوی دی خو لیکن په بل روایت کې دا تفسیره منقول وهذه صفة نبي دا صفت د نبی دی. بیا مخکې حدیث بیانوي قد كنت اعلم انه خارج ما ته معلوماتو ما زه خبروم چې دی په دې زمانه کې راتلونکی دی. ټیک شو. مخکې بیا هغه الفاظ دي
نو وهذه صفة نبی دلته نشته دی، په بل روایت کې شته وقد كنت اعلم انه خارج، بادشاہ وای ما ته معلوماتو، وقد كنت اعلم انه خارج، بادشاہ سوئی، بادشاہ وای ما ته معلوماتو انه خارج چې دی راتلونکی دی، د ظهور کیدونکی دی. ٹھیک شو، په دې زمانه کې دی راتلونکی دی. ولم اكن اظن انه منکم، لیکن زما دا ګمان نو چې دا بس تاسو نه، یعنی دا بس تاسو د قوم نه، دا به د عربو قریشي وي. فلو انی اعلم انی اخلص الیه، دا ډېر عجیبه جمله ده. فلو انی اعلم، کچری کاش زویت لونکه، انی اخلص الیه چې زه ورسیږم دتا. لتجشمت لقاءه، ما به ضرور ځان په مشقت کې کړی وی لپاره د ملاقات د، ما به ضرور ځان په مشقت کې کړی وی لپاره د ملاقات د. ولو كنت عنده، او کچری وی زه د سره، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره، لغسلت عن قدمی، ما به ضرور د قدمونه مبارک یعنی خپې وینځلې. ٹھیک شو. ځینې خلک چې دلته راورسېږي محدثین وای د اسلام قبول کړو، خو ما د مسند احمد حدیث تاسو ته بیان کړو چې د تبوک په موقع باندې د ویلو چې انی مسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دی دروغ وای، دی اوسم په نصرانیت باندې دی. ٹھیک شو. دا غینه پس چې کله دغه خبره دا سوالات د ابو سفیان نو اوشول، نو ثم دعا بکتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خط راوغوښته، الذي بعث به مع دحیة الکلبی العظیم بصرا، هغه خط چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دحیة کلبی ته ورکړیو چې ویرسې عظیم د بصرا، بادشاہ یا حاکم د بصرا ته. فدفعوا عظیم بصرا، دغه خط ورسو عظیم د بصرا، اغا حاکم د بصرا الہ هرقل تا. فقرو پس اغو اولست فیدا پی پدی خط کی دا خبری وی. اوس دحیه کلبی اول و پدی لک خبر ہوکو، بلکہ وقت ډیر ووتو او حدیث وګت شو، نو انشاءاللہ نور به بیا سبا ویو. خدا دحیه کلبی چې دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی دی، ماتا ستا د مخکې تعارف کړی دی. د پوران نوم دی دحیه بن خلیفه بن فروه بن فضاله بن زید الکلبی. دحیه بن خلیفه بن فروه بن فضاله بن زید الکلبی. دحیه بن خلیفه بن فروه، کډیر نشه زده کولی نو دحیه بن خلیفه زده کوي. دحیه بن خلیفه بن فروه بن فضاله بن زید الکلبی. ٹھیک شو. او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته ولې دا خط ورکړیو؟ ایو خدا دې چې د سیرت او حالات او د شخصیت باره کې رب العالمین د ډیر ښایسته حسن ورکړیو، د حسن او جمال نه الله دې ملامل کړیو، او د دومره ښایسته و چې نیمو محدثونو لیکلي چې د په شام کې مخ پټو مخ پټ بګرځېدو. رب العالمین د دومره حسن ورکړیو، او د په شکل و صورت کې به حضرت جبریل راتلو. ٹھیک شو. په حدیث جبریل کې په مشکات کې تاسو ویلی دی کنه، یو سړی راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر. دا حدیث تیر شوی دی په مشکات کې تاسو ته. دغسی کله کله و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبریل علیہ الصلوۃ والسلام د دحیه کلبی په شکل کې راته. رب العالمین دې د حسن و جمال نه مالامال کړیو، او دا خط ولې د ورکړ. ځینو محدثینو دا لیکلي دي چې چونکې الله مرسل له الله را لیږونکی دی او فرشته رسولو،
قرآن حکیم کې څنګه دی پس پاخری سپاره کې انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین. رسول کریم نه دلته فرشتہ عزتمند مراد جبریل. نو مرسل الله او رسول فرشتہ و جبریلو او پچا باندې براته و الهی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته براته مرسل الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نو د الله له طرف چې کم قاصدو پیغام رسون کې وਹੀ الهی نازلون کې هغه جبريلو او جبريل وکله کله د دیه قلبي په شکل کې راته. الله اکبر. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زکه دیه قلبي ولېګه بادشاہانو ته بطور خپل قاصد. ٹھیک شو. نور وجوهات هم ذکر کړي دي علما. خدا یو خسته خبره کړې ده. ان شاء الله دا حدیث باقی پاتې ده او ان شاء الله سبب دا نور وایو ښا وسوګو شو سبق ډیر زیات وګو شو. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی اله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.